ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون صدق الله العظيم. د ټولو څخه مخکې امیری صوبه خیبر پختونخوا درویش صفت حضرت مولانا طاورحمان صاحب دامت برکاتهم العالیہ، حضرت مولانا عطاءالحق صاحب دامت برکاتهم العالیہ، نوجوان قائد حضرت مولانا مفتی اسد محمود صاحب، شکور خان اچکزئی صاحب، نصیر احمد کاکڑ صاحب او په دې سټیټ باندې موجود صوبایي مرکزی قائدین او په دې فنډال کې د جمعیت علماء اسلام مخلص او په زړه پورې کارکنانو، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. عزیزانو، دا پروگرام د شهید اسلام حضرت مولانا شیخ ادریس صاحب دامت برکاتهم، شیخ ادریس صاحب رحمت الله علیه په یاد کې منعقد شوی دی. د شیخ صاحب سوانح، د شیخ صاحب علمی کارونه او د شیخ صاحب اصلاحی بیانونه او د شیخ صاحب په زندگی باندې فرا مجلس کول دا وخت اجازت نه ورکوي. خو زه دا خبره کوم چې شیخ صاحب چا شهید کی او په څه شهید کی. شیخ صاحب هغه قوتونو شهید کړی دی چې کومو قوتونو خلفاء راشدین شهیدان کړي ول، بیا صحابه کرام شهیدان کړي و او بیا تابعین تبع تابعینو کې شهیدان کړي و، بیا امامانو کې شهیدان کړي و، حتی در دې چې دارالعلوم در دیوبند پورې بیا په ملک خداداد پاکستان کې چې په دې لس پنځلس کاله کې کم شهدا دا سوي دي دا د هغه کړی ده. او دا په څه کړي دي؟ جرم څه دی؟ جرم دا دی چې شیخ محترم دې قوم ته شعور ورکوي، دې قوم ته آگاهي ورکول، دې قوم ته اصل دشمن شوی چې زموږ اصل دشمن څوک دی. د دې په جرم په پاداش کې شیخ صاحب شهید سو. موږ دې قوتو ته دا وایو چې دا ستا درنې څپېړې او دا زما تړلي لاس یو ورځ به اشنا دا زه په حساب کې راولم او ډېر ژر به په حساب کې راولو. د دې وجه څه ده؟ وجه دا ده چې نن په دنیا کې سرمایه‌دارانه نظام روان دی، نن په دنیا کې جمهوریت ختم دی او چې کم څوک د جمهوریت دعویدار دی هغه په خپله جمهوریت ختم کړی دی، آیین یې ختم کړی دی، قانون یې ختم کړی دی، اقوام متحده یې ختم کړی ده. نو نن د سرمایه‌دارانه نظام د هغه اصول دا دي چې سرمایه راوړه د دنیا د مسلمانانو پر ساحل باندې، د دنیا د مسلمانانو پر وسایل باندې نن د دغه سرمایه‌دارانه نظام د دغه غونډګانو د دغه بدماشانو قبضه ده او تمام امت مسلمه نن د هغه الغار دی، نن د هغه دباو دی، نن د هغه په غلامي کې روان دی. کم څوک چې د دغه په پاداش کې دغه اصل مجرم شي،
دغه اصل دشمن شي دغه اصل مجرم دغه منصوبیه شي مسلمانانو وخت کم دی زه مختصر تاسو ته دا وایم موږ دې دنیا ته هم وایو د ملک خداداد پاکستان ته هم دا وایو د دې حکومت ته هم دا وایو او مقتدر طبقې ته هم دا وایو او د خپلو ملګرو ته هم دا وایو چې وایي مطالبه وکړي د چا نه مطالبه کوي چې ته د چا نه مطالبه کوي هغه تا مجرم بولي هغه تا مجرم بولي صرف په خوله باندې وایي نه ته ما ته وښیه چې زما دغه کم شهیدان سوي دي د باجوړ د شهیدانو راواخه او بیا په دا 15 کاله کې زما شیوخ د جمعیت علما اسلام اکابر چې شهیدان سوي دي د یو قاتل یې تا له په لاس تر کړی دی د ده په عقیده د ده په نظریه ته مجرم یې د ووټو دا حال دی چې بلاول په خوله باندې دا وایي چې دا سیټ ما نه دی ګټلی جمعیت علما اسلام ګټلی دی نو دغه طاقتو ته موږ دا وایو چې موږ خو پر دغه جمهوریت باندې شهادتونه دا برداشت کړي دي زه په دغه جمهوریت باندې یا دغه د پاکستان په وحدت باندې یا دغه د پاکستان په اجتماعیت باندې زما په قاید حملې کیږي د قاید په اولاد مې حمله کیږي د ده په خاندان کیږي په جمعیت باندې کیږي نن دلته یو دوه درې سپک راپورته سي هغه د امام د جمعیت د هغه معیار ښیي هغه د جمعیت دا ښیي چې ته خپله پالیسي بیان کا د دهشتګرد په حواله زما پالیسي دا د دهشتګرد دی ځکه چې د دهشتګرد سهولتکار یې ته چې کم دهشتګرد هغه ګرځي او ته دفاع نشې کولی نو ته استعفا ورکه بیا دغسې چاته دا د مل حکمراني په لاس ورکه چې هغه دهشتګردي ختم کړي هغه د معیشت خرابي ختم کړي هغه په ملک امن و امان راولي مسلمانانو نن ستا مدرسه نن دغه ستا ادارې دا نن د ده په تارګټ کې دي وایي د دې مدارسو اصلاح وکړي وایي په دې مدارسو په نصاب کې اصلاح وکړي موږ دې ته دا وایو چې دا مدارس په پاکستان کې 15% دي دا مدارس په پاکستان کې 12% دي دا 90% پاکستان ته د چا په رحم کرم پرېښی دي دا 90% پاکستان چې په دې کې نه امن شته نه په دې کې معیشت ټیک دی او نه په دې کې یو اخوت شته په دې کې عدالت هم نشته دا تا د چا په رحم کرم او د هر چا سره درې ډګري دي تا هغه ته جاب ورکړی دی چې وایه د مدرسې طالب دې هم پایلټ سي د مدرسې طالب دې ساینسدان سي دا دې هم داسې انجینیر سي دا تا ته چا ویلي دي موږ دا وایو مسلمانانو نن کفري دنیا هغه په دې نتیجه رسېدلې ده چې د مدرسې طالب العلم چې کوم د صوفیه طالب و هغه چې امت مسلمه ته مسلمان امت ته هغه د جنګي د لارو د معیشت د لارو هغه کم ځایونه په لاس ورکړي وو لکه نهر سویز چې دا د یورپ او د ایشیا لار وه نهر ابنای پاسپورس چې دا د یورپ و د ایشیا و د روس لار ده بیا دغسې خلیج عدن دغه ټوله دنیا دا یو کړي ده دا تجارت د مسلمان په لاس کې دی دا هغه طالب علمانو چې د سوپیت طالب علمان وه دا په صوبه کې ویلي وو هغه نصاب یې ویلی هغو و امت مسلمه ته دغه ټول په لاس ورکړي وو نن دا اندونیشیا څه ونشي بیا در مراکشه پورې صرف دوه ملکونه داسې دي که هغه د منځه ووځي بیا به د مسلمانانو یو لوک کړی وي نن چې مسلمان د هغه تیل په لاس کې دي نن چې مسلمان چې هغه دریابي لارې په لاس کې دي ساحل و وسایل په لاس کې دي نن دی دنیای کفریت ته د هغه ته لاس غوړولی دي او د هغه څه خواست کوي او هغه نن دی دیواله کړي دي او نن یې دی مجبره کړی دی دا یوې په حواله باندې یا په بله حواله باندې یا په بله حواله باندې موږ دا وایو موږ دا خلکو ته دا وایو چې ته د جمهوریت لار نه راسره منې ته د آیین لار نه راسره منې ته د قانون لار نه راسره منې ته زما د دغه ولس د ووټ حق غلا کوې ما ته دغه حق نه راکوې چې زه د پاکستان په اسمبلی کې د پاکستان په ایوان کې زه د دین اسلام دفاع وکړم زه د خپل ولس دفاع وکړم زه د خپل دین دفاع وکړم زه د رسول الله صلی الله علیه وسلم د هغه د تعظیم دفاع وکړم او ته راولاړېږې اوس وچ کلک په زور باندې هیڅ دلیل نشته زما پر ووټ ډاکه اچوې نو موږ دا وایو
چې موږ خو به تر یو وخته پورې په دغه ګزاره در سره وکړو او بیا که بیا موږ راولاړ شو دغه رقم کار ته موږ لاس واچوئ تا ته پته ده چې په پاکستان کې عوام د چا سره دي په کراچي کې دې ولیدل په بلوچستان کې دې ولیدئ نن دې په KPK کې ولیدئ سبا به په پنجاب کې وینئ او دا ولس به راځي دا به بیا په زور بازو تا د خپل حکومت لري کی او بل په دې ولس واجب ده په دې امت واجب ده په دې عوام واجب ده چې کم ملکی امن نوي چې په کم ملکی معیشت ټیک نوي او په کم ملکی عدالت نوي په دې واجب ده چې داسې حکمران به بیا په زور باندې لري کی نو مسلمانانو نن دغه دهشتګرد دا ټرمپ دی د ټولې دنیا دهشتګرد وحشتګرد ټرمپ دی بیا د ټرمپ دغه غلامان چې نن د اسلامي دنیا د اسلامي مملکتو سربراهان دي دا ټول غلامان دي دا یوه فارموله په کار اچولې ده چې د قرآن نه خلک لرې کړي نن ستا د قرآن آیت او پر فیسبوک باندې یو وینا دا سره برابر سول او دویمه دا په کار واچول چې د علماو سه دغه ولس بیل کی نن ستا د یو شیخ الحدیث او د یو داسې متعفن شخص د هغه وینا یې وسول په فیسبوک کې وګورئ او درېیم دا فارموله په کار واچول چې اسلامي مملکتونه دا په جګړه سره واچوه دا په جنگ سره واچوه نن که ایران د دوبۍ سره جنگ کوي نن که ایران د سعودي سره جنگ کوي نن که ایران د قطر سره جنگ کوي یا پاکستان د افغانستان سره جنگ کوي دا ټوله منصوبه د ټرمپ ده دا منصوبه په کار اچولې ده چې مسلمان په خپل اپس کې په جنگ واچوه د ده پر ساحل به هم ته قابض یې د ده پر وسایل به هم ته قابض یې زر سیال چې تیل دې زما او ستا په لاس کې دي که نن دغه تیل موږ پر دغه امریکا بند کړو پښې به مې بیا د امریکا نسي او که چیرې موږ پر ده باندې دریابي لارې بندې کړو او موږ خپله اکانمي جوړه کړو اسلامي امت خپله اکانمي جوړه کړي بیا به زموږ یوه روپۍ او دا ډالر 300 سره برابر وي نو نن د علماو شهادتونه که روان دي هغه په دغه وجه روان دي چې علما قوم ته شعور ورکړي علما قوم ته آګاهي ورکړي چې زما وستا اصل طاقت هغه کفري دنیا ولی دی او کفري دنیا یو عدالت نه مني یو قانون نه مني ټرمپ دا وایي چې زما په احسان یاست چې ما پرې ایښي یاست ورنه چې زه څوک وژنم یې او که څوک نسم به که په جیل کې غورځوم په جیل کې بیا غورځوم هیڅ عدالت نسته الله تعالی دې موږ ته د صحیح پوهې توفیق راکړي واخر دعوانا الحمدلله